الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزتمنه قرآن پاک شیو سورت تا چیغی سورت تا سورت مومنون ویائی. پدا سورت مومنون پسار شی اللہ رب العزت یو اعلان کو یو خبر دی امت تا بیانوی چاگا دا خبر دو قد افلح المؤمنون. و تحقیق سرا کامیاب مومنون چی پا دنیا شی کامیابی ویتا ملاوی پا دنیا شی دی کامیابی تیشتن وی کامیابی خلق وی. اللہ رب العزت سے قسم خلق وشالی دی چاگشی یو دا ہم اللہ پاک وشالی دا چی کامیاب مومنون آغا دی والذین هم لآماناتهم والذین آکسون هم لآماناتهم چی دی پاخپل اموناتیشی وعہدہم پاخپل وعدیشی راعون رعایت کوین کی خیال کوین کی دا دے مومنون پصفاتیشی اللہ بیان کری دی. انزش پیش قسم صفات اللہ وشالی دی پاغشی یو صفاتا اللہ دوئی کسی کا پاخپل اموناتیشی او پاخپل وعدے شی رعایت کوین کی وی دا پتا کی سر مومنون دی. بیا دی موی دتمنی دی میش پا ذہن شی دی امونات سما فهم میش پاخپل ما بین شی بیانوی میش خود دیتا امونات ویائی چی چاہتا یو شای ورکے بیا د خپل شی مطلباوی نوکې دی واپس کولې وی نوکې عشای وی تا واپس کې دیتا امانت میجوی. دغه نه علاوه میج د امانت په مفهوم باندې نه پېږي چایا امانت دین علاوه بل شي تا ویل شي کني شي ویل د مو عزتمنه دا مفهوم د دغه امانت نه دا امانت دے مو عزتمنے مشتا اللہ پاکا بہترین آغا امانت رکڑی دا چاگا دے انسان جوان دا آغا دے انسان زندگی دو آغا دے انسان جوان تیراول دی دا یو امانت اللہ مشتا رکڑی دا. کچری مش سوچ وکی دے قرآن پاک دیگا آیات تا آیات شریف مفہوم دا چې کله آدم علیہ السلام الله پیدا کړو دی وړې وړې میږي په شکل شي د انسانونو مقدار د میږي برابر وو خو نه راو د انسان شکل صورت د انسان وو. دا ټول بنی آدم د آدم علیہ السلام نا دملین الله پکتال کړل او ایغه نه بعدا عرفات په میدون شي بیا دغه نه بعدا دا سیمرا انسانون دی آدم علیہ السلام نو ونسا د پیغمبر آخری امتی پرے دې سره الله پاک یو وعده وکړه. الله وی ته چې دې تو سره رب یا کرب نه یا بیا دې ټوله دا خبره وی ته وکړه چې ویلینا
تا دی مجربی بالکل ورنا بیا دغه دی کوي الله پاک وی تو فرمیل شالست بربکم آیا زه تو سره رب کنه یا ټوله وی تو وی چې ویل نه ته مجربی او یا الله مج به دې تو عبادت کی دا وعده مج الله سره کړی دو بیا داغه امانتا چې میز الله پاک خپل پلرینا ماندی پلرینا میز الله پاک پیدا کړی بیا په دنیا شي یوا سلسله لګیا دو داغه امانت د زندګۍ د ژوند تیرول د الله مشترو کړی دا بیا د مې عزت منه په داغه وجود دا جسم دا په وجود شي اندامینه دي هر یو اندام خپل صفات تا خپل کمال دا الله پاک انسان ته سترګې ور کړی وي کتل دې پرا دا امانت انسان ته ملاو دا کچېره دا سترګې د الله دې بندګینا د الله دې عبادتنا فضل مشترکی استرګې خیانت مج وکړو داسې انسان ته غژینه ملاو دي غژه خپل صفات ته چې بدا باندې سړی د الله نوم وروي د الله وحدانیت وروي په دا باندې د پیغمبر طریقې مجدا کی او بیا په دا غژه باندې د الله کلام وروي کاچیر دا غژینه مجولټا استعمالوي دا مې د غژه خیانت وکړو دا سه د انسان ژبه دو چې انسان ته ژبه ملاو دو دا ژبه تشید پر دو په دا باندې د الله ذکر دا باندې د الله عبادت په دا باندې د قران تلاوت هغه شاینا چې الله او د الله رسول په خوشي اب مش په دا باندې کی چیرې مش په دا نه کی بل شي پر دا ژبه استعمالوي زیاړې شمات غیبات بهتان غلط خبره په داغه شي میج استعمالوي دا د میج د ژبه خیانت وکړو داسې د موږ عزتمنه په دا وجود شي د انسان تبشی ملاو دي د شی دغه چار دو چې د الله سړی عبادت ته پدریمی عبادت خونه ته پدریمی جماعت ته پوسی د الله په یار شي په شو وزي میز دغه شی الټا استعمالوي الله چې په کیم شي خپا کیږي پاغه میز لګوي پاغه شي میز دریمی نو دا میز د خپل شی خیانت وکړو داسې د مې عزتمنې لوسینا دي الله دې کړی دي چې په دا باندې او داس کا په دا باندې المنځ شي رکوع سجدي کا په دا د الله په خوشالۍ شي استعمال وا کچېری میج استعمال نکي په صحیح طریقه باندې دا میج د لوسي خیانت وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي دي چې کیم سړای داغا اماناتی شی خیانت کو چا په کیم طریقہ امانتوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب الفاظ دی لا ایمان لمن لا امانت له ادا سے سړی دے پر هیڅ ایمان نشتا دا بالکل مسلمون نه دا پدا سے ایمان زرا برابر ایمان نشتا چې پچا سے د امانت خیال نیوی یعنی په امانت سے خیانت کو دا سړی مومن نشي کېدای دا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي د مې عزتمنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امانت ډیر خیال ساتلی دا ډیر خیال ساتلی دا یو موقع باندې غزوه خیبر یو جنگو دیغه نمخشه یو يهودي وو آغا يهودي د يهودي د کافر زوی میجه زناور سراول ایتا به د مشا انتظام کړو شپین وو آغا زوی میجه ګرځولې چې په یو ځای شي صحابه کرام یو لشکار یو لیدلو نو داغا کافر ورغلو پښتنه وینا کو چې دا سیک دي دا مسلمان دي دا صحابه دي تشه کوي تو سه چې مشو جنگ دے پر روغلی غزوه خیبر جنگ دا اګه دے پر امیز داد کوي روغلی
بیا دا خبره وته وکړه تو ستشي د پر جنگ کوي چې کله جنگ وکي الله مینه په دارو ذکیږي میچ شهیدون شي الله میشته جنت ورکوي دا خبره وته وکړه دا يهودي دا د صحابه کرام ته ویي چایا تاسو مو خپل بادشاہ سره ملاوي شي چې تاسو بادشاہ تاسو مشر جناب کریم صلی الله علیه وسلم دا اسره مو ملاوي شي بیا دې صحابه کرام ته چې ویل نه بیا راونی کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو خیمه شو د هغه خیمه ته دا يهودي ویر واستو چې کله ویر واستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ته وشا تاسو ته شي خبره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې مش خو دا خبره کی چې الله مش معبود دا الله نه بل سک علاوه بل معبود نشته دی میزا او دا قرآن پاک تا او زد الله نبیا بیا دا یهودی وی توی کچیر ز ایمان روړه متبسم لویږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می تو یی چې ورنه تو ته جنت ملویږي بیا په دا ټیم باندې غزوه خیبر جنگو په دا مقام دې دا يهودي وي ته وی چې رسول الله مو ایمان وروړو خو ځان په دا جنگ شه ځان شامل ځان چې مو ته الله جنت رکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې نا دمر نه لوړ شه تو سره د خلق امانت تا تو سره زوی میږي دي زناور دي تشپینی دا تو امانت در کړی دا ته دا شای ورسوا دا شای يهود ته ورسوا امانت د خپل اهل ته ورسوا دنه بعد تر دریما د مویدت من محدثین حضرات لکی چې غزوه خیبر جنگ شه مسلمان ته سخت ضرورتو ازوی میجه سخت ضرورتو وتا د بیت المال د غنیمت سخت ضرورتو د چاندې سخت ضرورتو وچا مکاوا زبردست مکاوا چاغه تیور سامان چې چا سره جنگیدلو دغه ازوی میجه دا مکمل موجود وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړای شول چې وته ویلی و چې بالکل ته ایمان وروړه ای جنت زمواري زړه تا وای او ته مخه پکې د خدا سامان سره د مشته پریزا نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوي ته وی چې بالکل ای دغه کافر سره می جنگ دا خدا سامان دې کافر دا اول دا ورسوا انا بعد ارسا وینه چې دغه کان سره د کافر اماناتو امانات چې کافر دیر کو بیا باندې خیانت پشه کې مسلمان خو پرېږدا دا غزي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا يهودي دا مسلمان شوی نه وو چې کله مسلمان شو وته وی چې لوړ شه تو سره د کافر امانت پرتا هغه امانت ورسو دینه بعد دریما چې ودا مناسب خیانت رونشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دامره خیال ستلایدا اونن میز مسلمان خیال ستی ابل اورز ابل جما میز درویغ متعلق خبر اکړه چا درویغ بیا د ترشوی جما باندې وعده متعلق مش خبره وکړه نن د امانت متعلق چې نن می سمرا امانت شي خیانت کی دا ګناینه په میشه موجود دي لوی ګناینه دي الله پاک یې قد افلح المؤمنون په تحقیق سره کامیاب مؤمنون آدادی چپاغا شي سیک منځ په خوشو په غوزو سره میز کو سیک زکات ورکوي سیک د غریبونو ته خروج شو کې تنظیم کو سیک د خپل عورت حفاظت کو او بل په اخر ش الله ویي والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون مؤمنون خلقتی چې دوی په خپل امانت شي په خپل وعده شي رعایت کوي نن خو میز رعایت نکی نن خو میش خیال نسوتی چانا امانات سکو خلی امانت نور کوي امانت شه خیانت کو پار دی شه اول
دا ژوند متعلق چې الله میشته زندگی ژوند رو کړی دا یو امانت ده. دې امانت په الله پوښتنه کوم جنا دا خودکشي ولې حرامه ده؟ علما لیکي چې ځکه حرامه ده چې د انسان د وجود صدا دا د انسان په خپل اختیار شنه ده، دا الله منادر کړی دا. کچېره په اختیار شوی بیا خودکشي نه و حرامه، ځکه حرامه کړی چې دا انسان ته د وجود ملاو ده، دا لوسینا بشې سترګې غژینا دا وجود شپتا ویا کولا زندگی دا انسان ته امانت تو دې امانت پښتنه به الله مجنا کو چې کله می جلا تویر شي. دا سموی عزتمن نرا منتی نه دی یو انسان دا ایغی نکاری دو ایغی ڈیوٹی دو آغا ڈیوٹی دے کم واخنا 9 بجے نا شریکیزی دے 4 بجے پرے اور دار دریمی پا 11 بجے بندے چوٹی کاوی پا 3 بجے بندے دا مناسب خیانت تا. ایدے پشتنا با اللہ کو دارالعلوم دیوبند په استادونه شي داسې استادون تیر شوي دي چې کله به هغه روغلو مدرسې ته ټیم به ولیکلو چې زه په دا ټیم باندې ځم مدرسې ته داخل شو، او چې کله به چوټي کوله هغه ټیم به ولیکلو چا سیمره نا وخت ټیم به لوټ شوی به زوړی به چوټي کړی و هغه غنټې سره جمع کړ چې سیمره ورځې هغه تنخواه هغه به کټ کړو نه چې نه دخو مو دغه امانت چې خیانت ترسي دا ورځ باندې ځنه واخلوټ شوی و په دا ورځ باندې مو چوټي کړی دو په دا ورځ باندې زوړی می چوټي کړی دو دا هغه به کټ کوله زونه داسې کلامي په وننسي. نن خو میږي وی چې آسیا په حکومت باندې می وړولې دو چې خالی تنخواه می شری وي بیا ځنه خو داسیا دي تنخواه نه علاوه اور ټایم وی سره چې هغه داس چر کونه چې خپل دته خرچه ملاو نه وي سرکور کی متن خاور کوي اے پوسیا خلق نه په ظلم مونږ دیوتی مونږ خولي اخو امانت نه خو ظلم ده او گوشه شایدا د میش خپل تنخواه سود کی ملاویږي د کاندو ته سم د کاندورا ملاویږي کیم شای و نه وړي بل شای دیر کو اے دې په مناسب خیانت وکړو نو دی وجه نه عزت منه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر خیال سوتلی د خبره اور ډیرا بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل یاد یا درې علامات وشه منافقین پاس یو دغه دا و اذا تؤمن خانا کله چې امانت ورکو په مناسب خیانت کو دا د منافق علامت ده. نو دی وجنا په چار دا د مار خو ایسه پته نه لګیږي دا میجنه به الله پاک دی وی وشي اسوب کیږي کا ظلم وکړو ظلم پښتنه باندې کیږي کا وعده خلاف ورزی میں وکړه وعده پښتنه به الله نه کو کا په مناسب میں خیانت وکړو دې پښتنه به الله می نه کو. او مشو عزت منه په دنیا په عيش او په اشراط شي په باندې دی وی د دنیا په مخابات شي هر یو اول ځان بیا بل په دامن دی لګیای دا سوچ منه دا کړی چې ځایا امانت د مو وجود امانت د مو نکاری د مو ډیوټي د امانت دا ویل منه خیانت پښه شي مته خو هار میاش تنخواه ملویږي خو آیا دا تنخواه شو کوم صحیح ډیوټي نه کړی په دا شی مې کوتاهی کړی دو په دا شی مې کمولای کړی دا په دا شی مې بغیر د ضرورت چټي مې کړی دو آیا دا خو د متخذونه د شای ملاو شو آیا دا شای متجایز ده کچره دا مشغاشن مو عزت منه د الله طرف نه دا مهنګای به ختم شي دا ګرونی به ختم شي دا دونه دا غړي دا هر څه الله سوکا کو الله په خپل ایوا وعده قران شه کړی دو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الله وی بشکا الله پاک دا دی و کوم حالات نه بدلوي چې سه پر بدلول کوشش نه وکړای او بل د الله وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما سبت ایدی الناس هم زکه باندې کیم فساد ارسی عادت تو سید خپل دلو سے برکت ارسی مجنن دا وعده نشتا وعده پیرا کول نشتا خو بل طرف ته د عزت من امانت سے خیانت تا دا سم راجب قران پاک سے د عزت من اردریمی ان اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الله یی چې مو د امانت صدا دا وی چې مو مخ کړو اسمونه تا زکتا
او غرې ته د ټولو ته مې مخ کړو ټولې دې نه انکار وکړو چې موږ دا امانت نشي خوستی امانت ډېر ګرون ده انکار دا معنا چې عاجز شو چې موږ کړای نشي دا د الله د حکم نه څه کې انکار چې وکړو بیا کافر شي دې انکار علما لیکلي چې انکار داسې انکار یې کړی و چې د عاجزي اظهار یې کړی و چې موږ عاجز یو موږ د امانت څه ګواهي نشي موږ دا نشي غواړي انسان ورغلو بني ادم دی ته وي چې الله ذکر عائشہ بیا الله په خپل ویلي نو کان ظلوما جهولا بشکا انسان ظالم یدا جهل نه پویا دا دا امانت په خپل باندې انسان خوستلای دا نو دی وجنه مېدت منی دا امانت ډیر خیال پچار دا کمیشت اوسا د سلف صالحین هغه واقعیات توقسی صحابه کرام توقسی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې امیر المؤمنین او بادشاہ دایواش پا نوسو زون ته دیوا بلا کړی وا د بیت المال یوسف کې تو به کړو دیوای باندې دو لیکل میکل بوند لاګیا دا په یوسف کې تو بوند لاګیا دا چې په داغه واقع حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا صحابي رو د وزای وټکولا چې کله د روزای وټکولا اجازه تی نه ورغلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کښنا ولو پښتنه وینا کو چې عمر اغا اے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سرنګ روغلای خپل چار دي دو قاعده بیت المال په چار شروع غلای قاعده حکومت په چار شروع غلای س چاره ته دلته پیشه دی وکړه روغلې حضرت علی رضی الله عنه ته ویای چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ز 10 روغلایا چې خپل چار مې دو په بل چار شنه نو غلای وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغلو اډوای بالا وډوای مړکړه شپاوا تیرا تیار شوا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اے عمر فاروق اے امیر المؤمنین دا د څه کمال وکړه دا د څه چار وکړه عجیب چار دی وکړه چاته چې ولما ویر شي دیوا بالا کو وتا چې نو یو شي وتا او مونږ د پښتنه وکړه ډایرکټ دیوا منا کړه دا دی ویل 10 چار وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وتا وی چې علی مو چې کله وال دیوا بلا کړی وا مو بیت المال اګه یوسف کې تم میکړو پابوند زلا گیاوا مو دیوا د خزونه نه وا د مسلمانو د خزونه نه تیل لګیدل اول مو لګاول په خپل چرشنا حکومت په چرشه زلا گیاوا هغه د بیت المال ریپی وی د خزونه هغه ریپی مو لګاوا اتل سوال او چې کله تو خبره روغلا بیت المال خبره نه دو او تک شناسته زکه ممړاکړه چې د خزونه شای استعمال نشي مو عزت مې نن خو میزه چې وی خدای پاک د حکومت ریپی دی خزونه دو او پاکستان خزونه نن کیم دی ته خزونه روغلا کیم دی ته هغه یره نقصانی نه روغلا سمرا نقصان او بیا به وجود می سرنګ لګول کی چې خدا پاک په قیمت طریقہ وی کا درویغ وی کا رښتیا وی چې زدری پي وګټه آیا زده خزونه شای استعمال کا می دا سوچ نه کې دا شای د چا دا خو د خزونه شای د سرنګ استعمال وا نو دی وجنه مې عزت منه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویایي چې زکه مې مړه کړه چې دا شای د خزونه تیل استعمال نشي دا کیم تیل دی په دیواشه دا فضل استعمالیږي چارې تو خپل دو او سوال تیل د غاشي نو دی وجنه مې عزت منه دا مر خیال د صحابه کرام ستلای دا بلکې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورته د بیت المال ته خوشبوئی رغله تیل رغلل بیا تقسیم اولی بیا په هغه ټیم باندې په تیل په ټیم باندې چې کله هغه تیل تقسیم اول دا بیا د عمر فاروق رضی الله عنه بیبي وا اے عرض وته وکړو چې خواندا اے عمر فاروق دا تیل به ز تقسیم کو بوتل شي بیا دین کار دوی چې نته نه تقسیموي عمر فاروق بیبي وته وی د خپل خوان ته چې امیر المؤمنین په مو د باور نشتا په مو د اعتماد نشته چې په مو د اعتماد باور وکړي دې تقسیم کا زه بوتل ته ورچوا اوی ته وی چې باور په تمه اعتماد هر سشتا خو دیو جنازه زکه د خوشبوئی ته اجازه نه در کوا
کاله ته د خوشبوئی یوه بوتلې بلې بوتلې ته اړوي نه په تو باندې بیا خوشبوئی ولګي هغه بي ته مخصوص کې آیوادي کوي خوان به مې نه وسکې کله الله په موږ په دا باندې ونسي چې دا شی تو ویل استعمال کړو تو کیر والا ویل استعمال کړو تو بیبي ویل استعمال کړو دا مره حفاظت دا مره خیال کړی نو په چار دا د عزت منه سی ورځې زندگی دو چې میج د الله دې پر اتره کی چې کیم ژوند دې مشترو کړی دا کیم وجود دې رو کړی دا کیم لوسینا بشه سترګې غژینا اندمینا دولتینه رو کړی دي چې دا مش په صحیح طریقه باندې استعمال کی چې خیانت چې خیانت نه ونشي الله می ګناه معاف کړي حاضر مجمع سی الله تاسو قسم حاجت الله پیرای کی مشکلات یا الله خدا په خوشی باندې یا الله بدل کی یا الله د مش په ملک شي یا الله امن رولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله ته د مش په حال باندې یا الله رحم وکي یا الله مش ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله مش په خپل ظالمون ما کې او یا الله خدا میش کو ساق گناهګوري یا الله دې میش ګناه ته یا الله ماوک سي یا الله میش ګناه نه په خپل دست قدرت سره یا الله په نه کوي باندې یا الله بدل کی ابل جما دې میش د جماعت تا صفوري د لاخله تنظیم وکړو چا چې دا تعاون کړی دا صدقه کړی د په دنیا آخرت سے بل نصیب کی یا الله سي جمعتینا ابوداوی مدرسه ابوداوی یا الله ته کیرینه خدا عبادت کی او یا الله ته میش نه دین خدمت وکړي یا الله دین چر د په یا الله میش وقف الحمد لله رب العالمين